بل قاري صاحب د بلې مسلې تپوس کړی دی چې چا په چا باندې قرض وي، نو آیا سړی د صاحب نصابي دا چې کله د خپل مال نه زکات ورکوي، نو په چا باندې چې دا قرض دی، نو د هغې قرض نه به هم دی زکات ورکوي که نه به یې ورکوي؟ نو وعلیکم السلام. نو صحیح حدیث کې راغلی دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چاله دا قرض ورکول دا ډېر لوی اجر لري. لکه د عمران ابن حسین روایت دی بیا احمد نقل کړی دی، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له علی رجل حق فمن اخره کان له بكل يوم صدقه. دا چې دا څومره قرض ورته څومره ورځې لیټ کوي او صبر ورته کوي، نو د هرې ورځې په بدل کې دته د یوې ورځې صدقې اجر دته میلاویږي، نو دومره لوی اجر د الله تعالی په دې باندې ورکوي. دا د ملکیت دی او د صدقې نه به الله تعالی سیوا اجر ورکوي، نو باقاعده دی په دې باندې زکات ورکوي. کله د سر نور مال ډیرو نو د هغې نه دي زکات ورکي، دا دې ځان سره حساب کړي او زکات دی ورکي. خو پرته که نور مال ورسره کم او د چې دا کم قرض خلکو له ورکړی صرف دغه اضافي مال دی د سره، نو بیا د قرض د راتلو پورې د انتظار وکړي. قرض که 5 میاشتې لیټ شو 5 میاشتې پس زکات ورکړي، که 2 کاله پس لیټ شو د 2 کالو به بیا دی په یو ځای باندې زکات ورکوي. خو د دقې زکات ورکول دا په ده باندې دي.